السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. عزتمندو، یو 3 ورځې وړاندې ډیره زیاته افسوسناکه دردېدلې واقعه رامنځته شوه په چارسده کې. د 4 کالو مریم ماشومه چا ظالمانو ډیر په بد حال سره حلاله کړې وه او ډیره په بېدردۍ سره قتل کړې وه، چې بیا د هغې ماشومې پلار انصاف غوښتلو او دی ویل چې زما د لور قاتل دې زر تر زره ګرفتار شي. کله چې پولیس تفتیش شروع کړو نو د دغې ماشومې پلار قاتل وخوت. پلار یې په خپله باندې خپله لور حلاله کړې وه. پلار یې داسې ولې وکړل؟ د دې واقعې تفصیل څه دی؟ راځئ مینوالو، تاسو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټولې نشان ووهئ. نور هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاویږي. عزتمندو، دا واقعه په چارسده کې یو څو ورځې وړاندې رامنځته شوه چې د 4 کالو مریم ماشومه چا ظالمانو حلاله کړې وه. پټو ته بیا غورځولې وه چې د هغه پلار بیا په سرو سترګو باندې ژړل او د انصاف غوښتنه یې کړې وه چې زما د لور قاتل دې زر تر زره ګرفتار شي او سریان دې پانسي کړلی شي، ځکه چې زما لور سره ډیر زیات ظلم وکړو. بیا چې کله پولیس تفتیش شروع کړو، اپریشن یې وکړو، نو د هغه ماشومې پلار قاتل یې گرفتار کړو. هغه نه ټول تفصیل واخیستو او هغه قاتل وختلو. پلار یې ټول حقیقت راښکاره کړی دی چې خپله لور یې په څه وجه باندې قتل کړه، خو اوسه پورې دومره حقیقت راښکاره شوی دی چې د دغې پلار یې ناجایزه تعلق و چا سره او دی سب له ناجایزه کارونه به یې ورسره کول چې بیا دا خپله سکه لور حلاله کړله او ډېره په بېدردۍ سره یې قتل کړه. عزتمندو، د دې نه مخکې د ده بله لور هم چا حلاله کړې وه او اوس دی په خپله باندې خپله مریم لور قتل کړله. دومره غټ ظلم یې وکړو چې خپل سکه اولاد یې په بېدردۍ سره قتل کړو. دا دې سریان پانسي کړلی شي. اول دې ورله ښه بدترینه سزا ورکړلی شي او بیا دې پانسي کړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.